منافق د نون فا او قاف نفقن دینه د لفظ جوړ دی دو سرو ولا دو پړکا دو مخه زړه یو شان دی ښکارا بل شان دی ښکارا چې سوای هغه یو شان دي او باطنی بل شان دي دا د دې سړی یو تصور مراولي ذهن کې د دې اعمال ذهن کې راولي څنګه چې سړی خو مونږ به غلطین کولای شو یو مؤمن دی بل منافق ته نو کې دې شي غلطي پکې وکړو اعمال او کردار د دې راولي بیا تاسو اسانه سره پوهیږئ چې دا دوی څنګه کوي څه ته ویل کېږي دا خزان پوهیږئ انتهایی ضروری مسله ده او انتهایی ګرانه هم ده او انتهایی اسانه هم ده زه کوشش کوم چې تاسو پوه کړئ شم او سوالم کوئ ټول اول فساد دا په عقیده کې راځي ټول اول فساد په عقیده کې راځي ایمان کې عقیده ځکه چې عقیده چې کله روغ وي نو عمل بیا ته روغ کیږي خو چې عقیده بګړاو شي نو بیا ورسته ټول شي نه بګړاو شي اټول شي نه بیا بګړاوي د دې لپاره تاسو سوره نحل آیت نمبر 88 راوړوي سوره نحل 14 نمبر سورت ته آیت نمبر 88 سورت نمبر 16 آیت نمبر 88 سپارہ سوارلسم سپارہ او شپارلسم سورت او اتیایم نمبر آیت 88 آیت نمبر 88 آیت نمبر 88 دته سورہ راوي دي سره تاسو قرآن سره مینم پیدا کیږي او د سره تاسو مسلسل د قرآن ته ګورئ اړوي زده کیږي هم او نور ډیر قرآن کریم پکې وویل شي 250 نمبر تاسو صفحه 250 ته د قرآن کریم کې سورہ نحل پارہ نمبر 14 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 88 الذين اغكسان كفروا چې کافران دي کفر کړه دي وصدوا او منی کوي صد منی ته ویل کیږي دیوال ته ویل کیږي لار کې چاته خن جوړول دیوال جوړول عن سبیل الله د الله د لارنا خلق منی کوي د الله د لارنا زدناهم منغ بزیات کو دیتا عذابا سزا فوق العذاب برد بل عذابنا ولدا سکو یا دی ولدا سکی بما كانوا بسبب د دې چې ودوی یفسدون چې فساد کو د الله د دین د اسلام د ایمان د قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې چې کم خلق رکاوټ جوړي د دې قانون د دې نظام دا فساد ده الله فرمایي دا بما كانوا يفسدون سبب د دې چې دی فساد کو د الله نظام قانون عبادت قرآن مونږ روزه حج زکات وغیرہ سچ څوک کوي او د کلاري کې څوک رکاوټ جوړي دا رکاوټ جوړون کې څوک دی دا فسادي دی الله وایي دا فساد کوي مثلا امریکا واخلا روس برطانیہ امدغه رنگ هندستان وغیرہ دا نور رازه په محلي کې کله خلق سړی کاغه نیک سړی دی کبد سړی دی قرآن موایا دا مکوا هغه مکوا دلته مثلا د مسلمانانو سره اجتماعیت ته دا مکوا او ګناه باندې خلق هغه کوا بیا د دې متبادل ګناه کول دي گانا بجانا موسیقی بلف بهایی فحاشی وغیرہ هغه تلاري اسانول او خیلاري بندول یو سورہ یونس آیت نمبر 40 سورہ یونس آیت نمبر 40 سورت نمبر 13 سورہ یونس جی سورت نمبر 10 سورت نمبر 10 آیت نمبر 40 جی 193 نمبر صفحہ سورہ یونس آیت نمبر 44 سورہ یونس آیت نمبر 44 تاسو د فساد خامخزان پوي کوي ما تاسو ته تیری افتی ویلو چې دا آیتونه په بل چا مفټ کوي خپل ځان سره ګوري چې ته مون خدا شي نه یو ته مون خدا شي نه یو ان الله بشکال تعالی لا یظلم الناس ظلم نه کوي په خلکو باندې شیئا هیڅ شی ولکن الناس لیکن خلق انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي الله باندې ظلم نه کوي دی په خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي آیت نمبر 40 بیا تفصیل ورسته آیت نمبر 40 40
ومنهم زند دوینا من هغه څوک دی یؤمنو چې ایمان راوړي یقین کوي به پدې مخکې د کفر خبره تیر شوې ده. ومنهم دوینا یعنی زند دوینا من هغه څوک دی لا یؤمنو چې یقین نه کوي به پاغه باندې. وربک او رب دستا عالمو بهتر پوها ده پوهیږي بالمفسدين په فسادیانو باندې. چونکه ورستو خبر ډیره زیاته ده لکه آیت نمبر 38 نه چې تاسو شروع کوي ام یقولون افتراه آیت دی وایي چې دا قران د ځان نه جوړ کړی دی. قل ته ورته جواب کې وایا فاتو بسوره راوړی تاسو داسې یو صورت مثله د دې په شان دی ودعوا من استطعتم راو غړی څومره چې تاسو طاقت رسیږي من دون الله سوا د الله نه. دا سر هزار بیا دې آیت باندې تاسو راشي. نو دلته به الله تعالی فرمایي چې الله د دې فسادیانو باندې خپويږي. فساد څه دی؟ خلق اسارول د قران کریم نه، خلق اسارول د قران کریم نه. کله چې په دې بری صغیر کې د جهاد خبره راوچته شو د انګريز په خلاف باندې نوی دا خبره د مشران په خبرې کې نو په هغه وخت کې انګريز یا يهوديانو عیسایانو هغه یو چالو چلو هغه چاله داو چلو چې په مونږ کې داسې خلک پیدا وکړل چې هغه خلکو ته وایي چې قران مو وایا ځکه چې قران کې جهاد دی نو جهاد مکوا. مجاهد خو به جهاد کوي خو ځان وښني بیا نو د جهاد چرته دی دا په قران کې دی. نو څومره پوری دا سوچ سمجھ منسوبي وي در کافر دا موږ باندې بای چانس ژوندۍ نه تیري. دا خو منسوبي سره پروګرامونه او پلانینګ د دې ایجنسیانه وغیرہ د حالاتو مطابق ان شاء الله تاسو ته خیمه څومره چې زه پوهیږم. نو هغه په دې نتیجې پوښول چې د دین او جوانانو ذهنونو نه څومره پوری مونږ جهادونه باسو مونږ مقابله نشو کولای او جهاد علم استل شو چې قران ته وباسو. دغه قران کې جهاد د تصور او خبراشي مخکې د جهاد آیاتونه نو قرآن کې څنګه لري کو قرآن خو لري کولای شو ناغیو چالو چلاو هغه چال داو چې قرآن ما وایا قرآن ګران دی د تسوار لس علوم ضروری دي دا به صرف مولا سے وای او مولا سے وای نه وای او دا به خطا شي او دا به ګناو کې او دا به نور نو قرآن بند کو داسې بند کو چې موږ په کورونو جماعتونو کوم لس کپڑے تیرتا وو او دومره کور ټول نه بند شي چې دا قرآن کریم دی چرته راوای نه خل او بالکل خلق به قرآن نه وای دا یو سازش وو او هغه سازش کې هغه کافیه د پوری کامیاب هم شول دین اورستو به بل ځنه زموږ نور تنظیمونه هم جوړ شول اسلامي چې هغه خلق قرآن نه لري کړل هغه خلکو قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا یو کار کړو اقرا بسم ربک الذین ونسات اليوم اکملت لكم دینکم پوری او موږ وایو چې قرآن لري قرآن نه وای قرآن ځنه کې او سوره فصلت کې الله فرمایي حامیم سجده کې وقال الذين كفروا او وای هغه کسان چې کافر دي لا تسمعوا لهذا القرآن ونوريد قرآن تاسو کوی کافر چا ویلی دي الله ویلی دي کوم دي کې ویلی سوره فصلت کې ویلی حامیم سجده کې هم قرآن نه خبرو موږ دغه منځ په سعودي کې صرف بدر ایتونه غرض بس ودان وبس جمعه نظر وځي چې ته ایثار نشي پکې نو په مطلب نه هونی خبر وقال الذين كفروا وای کافر لا تسمعوا لهذا القرآن دا قرآن و نوري والغوا فيه غوغا پکې جوړه کوي مخالفت وکړي فتواګانې ولګوي الزامونه ولګوي ولی لعلکم تغلبون دې لپاره چې تاسو غالب شئ دا الله متعال 300 کاله مخکې ویلي او دغه چلی موږ سره په دې بری صغیر کې د جهاد خبره چې شروع کړه نو قیدیانان دا غي پیغمبر او د الله طرف نه دا خبره پیش کړي چې جهاد ساکت ته او جهاد نه کیږي او قران ما وایي غلط بشي خطا بشي اوس پوری زمونږه بعض خلک وایي تواله سلومه ضروري دي نو کدا تواله ظلمه بلال رضی الله تعالی عنہ سره یا بل صحابي سره یا دا صرف قران نه دلری کول یو چالو الله وی ولقد يسرنا القرآن للذکر ما قرآن آسان کړی دی د نصیحت لپاره او موږ وینا ګران دي چې ته وینا وای نه غیر جن اثر څه شو قرآن موږ نه لري شو وایو نه ترجمه نه وایو صرف دې لپاره راخلو چې سوره یاسین سحر کې وایي کاروبار به ښه چلیږي او تبارک الذی مسفتن کې وایي یا سوره واقعه مسفتن کې وایي نو رزق به ډیر وي او سوره مزامل وایي چې لونی دی ودیږي او سوره یوسف وایي چې زمون دی ودیږي به دې لپاره موږ یې خوري یا زیات نه زیات مړی په بخومړو نه مخکې غنمو باندې کیدو او یا چرته حلال کې د ژوندو کتاب د هدایت کتاب دی نو دلته په سورۃ یونس کې الله تعالی دا خبره کوي چې دا اسرواله کوي دا چا څوک کوي دا
کفر وجہ چلا زګدی په ذهن کې فساد ده، دی په ذهن کې فساد ده. مکه تاسو پوهیږئ ان شاء الله ګرانوال شته به کې اسانی کې ان شاء الله. سورہ اعراف آیت نمبر 56 سورہ اعراف وم نمبر سورت سے شپږ 50 آیت 56 نمبر آیت سورہ اعراف آیت نمبر 7 سورت نمبر 7 آیت نمبر 56 صفحہ نمبر 143 143 ولا تفسدوا او فساد مکوي فی الارض بزمکہ کې بعد اصلاحها ورستو د اصلاح د زمکینا فساد مکوي ورستو اصلاح د زمکینا چې زمکه اصلاح وشي بیا ورانه وما ودعوه او راوغړی اغا یعنی الله خوفا فیرا وطمعا او پتم سره تامل رہی چې الله دعا قبول کړي هر شی بدل کی چې څغواړي او يرم کوي. ان رحمت الله یقینا رحمت الله تعالی قریب نږدې ده من المحسنین نیکی کوونکو سره. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد مکوي پس مکه کې ورستو د جوړېدو د زمکه نه دلته نواله د ازمکه چې د ټایل وغیرہ لګیدل دي د نظام پورې دا ټول په دې آیات کې مراد ده. هر شی چې جوړ شي ورانه یې بنا دا یادو ساتي ځان سره نوٹ کړئ لګ هر شی چې جوړ شي ورانه یې بنا دا د الله حکم ده. هر شی چې جوړ شو اب ورانه یې نه دا د الله حکم ده. اوس مخکې تاسو ته خیمه چې موږ څه کوو یا څنګه یو یا دا ماحول کې د دې مانت څه ده یا څه سره دا برابرېږي په حکم کو تاسو واورئ ان شاء الله. یو بل د فساد یو بل جړه هم ده هغه د سورہ قصص سورت نمبر 28 سورہ قصص سورت نمبر 28 شلمہ سپارے کې راځي 77 نمبر آیت 77 سورہ قصص شلمہ سپارہ وہ اب آیت نمبر سورت آیت نمبر 77 سورت نمبر 28 صفحہ نمبر 356 نمبر صفحہ نمبر 356 صفحہ نمبر 356 پارہ نمبر 20 سورت نمبر 28 آیت نمبر 77 وبتغي فيما اتاك الله او الټوا پاغسکی چې الله درکړي دي تا ته الدار الاخرته کو رسنه دا د قارون کې صدا قارون سره خزانه وی مال او دولت ور سره ډیرو او به حساب دولتونه خزانه ور سره تلاره کې بروانو د دې ټوله قصه الله تعالی بیان کړی ده. په ما مقصدی آیات وایي موږ فيما اتاك الله چې الله درکړي دي تا ته سولټو الدار الاخرته کو رستنه یعنی جنت کارو کا اخرت کا پارا کارو کا. ولا تنس نصيبك او مهر وقت له حساب من الدنيا د دنیا نه یعنی دا سمه چې دنیا مکو دنیا هم کوا کاروبارم کوا حلال پیسې هم ګټه بچو د خدای ذمہ داریانه پوره کوا. واحسن او نیکی کوا کما احسن الله الیک څنګه چې الله تخپل کړي یا تاسو احسان کړی دی الله. ولا تبغي او خواهش مکه ولا ټونه مکه الفساد د فساد دولت ذریعہ سره مال ذریعہ سره جاه او جلال ذریعہ سره او دا عموما ذریعہ جوړیږي د فساد. دا باز خلک چې موږ یو کنه ډېر مالداری یا ډېر شیونه تعالی تعالی ایثار کې د دې ډېر حکمتونه وي او ان شاء الله چې خپل ذکر راځي به اس کې بیا تاسو ان شاء الله په عمر باندې نو دا ته فساد باندې دا دولت او دا جاه او جلال یا د څه چې درکړي دی الله تعالی دې ذریعہ سره ته فساد مکوا. اوس د قارون فساد څو د لوی تاریخ ته یا د دولتمندو فساد څه هغه ان شاء الله اخر کې پوهیږئ تاسو. ان الله بشکل تعالی لا يحب من نکي نخوخي المفسدين فسادیان. الله فسادیان سره مين نه کوي نو دی وجنا فساد مکوا. دین علاوه سورہ رعد آیت نمبر 25 سورہ رعد آیت نمبر 25 سورہ رعد 13 نمبر سورت ہے آیت نمبر 25 آیت نمبر 25 دا یو تاسو بل تاسو هم لیکلو اخکور کې به تاسو دا روامړوي نو بیا تاسو خپل پوهیږئ چې فساد الله تعالی په کوم
کم کردارونو ته الله تعالی فساد ویلي دي یا کم کردارونه دي چې هغه ذریعہ د فساد جوړیږي. دلته خو موږ د منافقت بحث کوو کنه او منافقینو کې د فساد بحث ته او دا ضروری خبره ده. لمخکې تاسو ان شاء الله پوهیږئ بیا سوره رعد آیت نمبر 25 آیت نمبر 25 صفحہ نمبر 228 آیت نمبر 25 اللہ فرمائی والذین واکسان ینقضون چماتئی عہد اللہ وعدید اللہ تعالی من بعد میثاق وعدد اللہ من بعد میثاقه ورستد مضبوط والد اغینا ویقطعون او کٹکئی قطع کئی ما هغا امر اللہ چی حکم کڑے دے اللہ تعالی بہید اغی ان یوصل چی ودی تڑلیشی کم احکامات یا کم کارونه چی اللہ دے تڑنی حکم کڑے دے اغامتئی یو لنه معنا خو د صله رحمی دا رشتې کټ کول دینه علاوه دا تقریبا ټول اسلام باندې دا آیت فټ ده. جمعه تزا د جمعه سره تعلق نه ساتي، مسلمانانو سره خصلوک کوي د خصلوک نه کوي، غیبت مکو د غیبت کوي، مړی مکو د مړی کوي، کنزل مکو د کنزل کوي. هر هغه حکم چې الله د تړلو کړی دی د تړینا د اغشلای کټ کون کې د احکاماتو ويفسدون فی الارض او فساد کوي بزمکه کوي. نو دا رشتیش لول او الله چې کوم احکامات او د تړو حکم کړی دی لکه تاسو سره قرآن وتړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث سنت اعمال وغیرہ همدا کرانګي نور فل ارض پسمکه کی نو اولئک لهم لبشک همدا کسان دي لهم دوی د پاره اللعنت لعنت لري والد رحمت نه ده ولهم دوی د پاره سوء الدار ډیر بد زیدنی بد کور ده جهنم ده دي د پاره. بیا تاسو مخکلار سے یہ دعایتونه نور ګورو بیا د دې بحث راجم کو ان شاء الله. عنکبوت آیت نمبر 28 سورہ عنکبوت آیت نمبر 28 29 نمبر سورت ہے سورت نمبر 29 آیت نمبر 28 سورت نمبر 29 آیت نمبر 361 صفحہ نمبر 361 آیت نمبر 28 سورہ عنکبوت. ولوطن اولوط علیہ السلام یعنی مو استول اولوط علیہ السلام اظهر کلا قال چی ویلی لقومی قوم تا انکم بشکتاسو لتاتونا البترات للکوی الفاحشة بیایتا نرانو سره به بدکاریانه کولې ما سبقکم چې نو مخکې کړی دا کار به هدا سلک د تاسو چې کوي من احدنی چاهم من العالمین د خلقنا انکم لتاتون الرجال آیات چې تاسو راتلل کوي سړو ته د مردانه بدکاری چې کومه ده وتقطعون السبيل او تاسو کټ کوي لارې هډاکیا چوي لارې شو کوي وتاتون او تاسو فی نادیکم او تاسو کوي په خپل محفلونو کې کارونه راځي داسې کارونو ته المنکر چې بد دي. فما کان جواب قومه نو جواب د هغه قوم د لوط علیہ السلام الا مگر اندا چې قالو دی اولی دی ودا ویلي چې دی يرول نو دی بولی چې ایت نه راولای ابي عذاب الله عذاب د الله کم دی عذاب را دي چې موږ باندې موږ کو موږ بدکاریان کو موږ لاریم شو کو تا طریقانو داخله اکثر او خاص بدکاری په همدغه نرانو سره بدکاری و دا نو عذاب را ولا ان كنت من الصادقين کترشتین نه قال لوط علیہ السلام او فرمایل دعا وکړه رب انصرني اے رب زما امدادو کې ما سره علی القوم المفسدين فقوم فسادیان باندې. نو معلوم شو چې د دې قوم فساد سو بدکاری او بدکاری کې خاص بدکاری هغه نرانو سره او لار شو کول او غلې کول هم د کریں نور ور سره بیا تفصیل غنورم زیاته. نو دا کار هم د فساد په لیست کې ده دا هم فساد ده مخکې تاسو لاړ شئ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 سورہ مائدہ شپږم نمبر سورت ته 64 نمبر آیت 64 پنځم نمبر سورت 64 آیت نمبر جی 108 صفحہ نمبر 108 سورہ مائدہ آیت نمبر 64
وقالت اليهود يد الله مغلوله او يهوديان چې الله له سونه بندي ځکه چې دې ته به ویل چې الله په لار کې لار صدقه ورکړي دې چې الله راس بند غلت ايديهم د دې له سونه دې بند شي مات شي ولعنوا بما قالوا او لعنت په دې باندې هغه چې دی وای د الله بارکه بل يداه مبسوطتان بلکې الله له سونه کولاو دي ينفق كيف يشاء خرج کوي څنګه چې خو خشي ولا يزيدن كثيرا منهم او خامخ ډیر به کې د دوی نه ما اغا انزل اليك من ربك چې نازل کړي د ستا طرف ته د الله طرف نه طغيانا او کفر په سرکشي کې او په کفر کې د قرآن د الله تعالی طرف نه د نزول د وحي دا بدی په سرکشي او په بهایي کې او په بدکاری کې بزیات کی والقينا بينهم العداوه او موږ واچول د دې په منځ کې دشمنی والبغضاء او کینه الى يوم القيامه ورځ قیامت پورې واستسووري كلما اوقدوا نارا هر کلا چې دی بلکی اور للحرب جنگ د پارا اطفئها الله نمری کی الله ويسعون او دی کوشش کوي په الارض بزمکه کې فساد سره جنگ ګرمي جنگ جوړای دی سو کوي يهوديان نو چې مسلمانۍ کوي جنگ جوړول بګار جوړول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن ته کنزل کول دا فسق دی او مؤمن مړ کول دا کفر دی او دا ډېر خطرناک خبرې دي ان شاء الله راځي مخکې تاسو پوه شئ والله او الله لا يحب المفسدين من نکي فسادیان سره فساد باندې تاسو ان شاء الله پوهیما الله دې توفیق راکړي سورہ شعراء آیت نمبر 172 سورہ شعراء آیت نمبر 172 سورہ شعراء آیت نمبر 172 عنکبوت تفسیر سورہ شعراء آیت نمبر 172 338 نمبر صفحہ نمبر 338 سورہ شعراء 26 نمبر سورت ہے آیت نمبر 172 آیت نمبر 172 سورہ شعراء آیت نمبر 172 172 جی بس وشو صحیح بس کېږي چې ما خپل قرآن شریف کې دا وایي راوړو د آیت نمبر 72 مو ګورئ د 172 تاسو وګورئ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا دا ولته شنو 182 ما د خپل قرآن شریف ما نه بیان هیر شو تاسو 172 راوړئ ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم دا قصه د شعیب علیہ السلام هغه مخکې د نورو پیغمبرانو دا غي پیغمبرانو مختلف کردارونه دي په دې سورته شعراء کې دا کردار او بیا په اخر کې الله تعالی فرمایي آیت نمبر 183 کې دا ټول نشویل آیت نمبر 183 ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر د تاسو په ځمکه کې فساد کوونکی د مخکې بدکاریان ټوله وګدګه چې دینه مخکې الله فرمایي اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين پورا ورکوي تلا او توان مکوي وزنوا بالقسطاس المستقيم تلا ورکوي فغتلي سخي باندې ولا تبخسوا الناس اشياءهم ودخلوا شيئا مکموي دا د اغه دین رواقله د بدیان الله بیانې د مختلفو پیغمبرانو او بیا په اخر کې الله تعالی فرمایي چې داسې مکوي دې د پوری تاسو د سورته شعراء د آیتونو چې راجمه کوي نو دې کې د وزن کمول او دینه مخکې موږ وویلې د کوم چې موږ مخکې تیر کړل دا ټول کردارونه اوس راجمه کوو خو یو ذمہ داری اول تاسو ته خیمه هغه د سورته هود آیت نمبر 16 ده سورہ هود آیت نمبر 16
مونږ دا درس شروع کوو نو موږ په دې بنیاد باندې شروع کړو چې موږ به دا د قران کریم د دوره تفسیر په صورت کې شروع کوو وایو لکه چې وخت به یو هفته ملاو شي او خلک به ور باندې پوه شي اسانه سره. سورہ ہود آیت نمبر 116. سورہ ہود آیت نمبر 116. فلولا كان من القرون بسولنا د امتوننا د کلنا د قومنا من قبلكم تاسنا مخکی اول بقیه داس خيار خلق بشور خلق ينهون عن الفساد چې خلق منه کوله د فساد نه په الارض پس مکه کې الا قليلا مگر لگ ممن د اغنا انجنا منهم چې موږ غي ته نجات ورکوي نه اکثر خلکو د خلق د فساد نه منه کول نه وتبع الذين او پیروي وکړه لغو کسانو ظلمو چې ظالمان ما اترف فيه فاغا مترف لفظ بار بار قران کې راځي دا هغه کستویل شي چې دولت لیونه کړی وي مستی د وجنه مترف وکانو مجرمین او ود مجرمان. دې پورې خو تاسو تمام مختصر خبر او کړل. اوس تاسو لږ واپس راشئ سوره بقره ته او د امدی سوره بقره د کم آیت چې موږ ویلې ده دې آیت تاسو بیا راشي. تاسو آیتونه تاسو اوریدل دی وخت دا تاسو ځکیږي نه دا کم چې موږ نور ویلې خو دومره ذهن کې تاسو خبر راغله. اوس واپس راشي د سوره بقره ته. واذا قيل ارکل چې دې ته ویلې شي لهم دی منافقین ته لا تفسدوا فساد مکوي فی الارض پس مکه کې قالوا دی بیاوی انما بشک خبر دا د بل نه دا نحن منغچیو مصلحون اصلاح کوونکیو الا خبر شي انهم بشک دوی هم المفسدون ام دی فسادیان دی ولکن لا يشعرون لیکن دی کی شعور نشتا. تاسو تاریخ نه خبره کله چې روس په افغانستان باندې راتلو څه ویلې هغه دا خبره کوله چې زه په افغانستان کې خیر راولم ورونو جوړوم یونیورسيټیانې جوړوم کالجونه جوړوم د افغانان نوجوانان بوتل روستا الته سبقونه په ویلې او بیا ها ام دې ذری سره او په بیا پروس افغانستان باندې قبضه وکړه هم دا څنګه په نور ملکونو باندې کړی و. نو چې مونږ ورته ویلي ان مسلمانانو چې دا مکه و دا څه کوي هغه زه خو اصلاح کوم هم دا څه وکنه. امریکا پاتې شو هغه شکست وکړو. امریکای یو نوې قانون جوړ کو دا ټول آیتونه مستاف ذهن ترازی ان شاء الله اورسته بنور سوچونه به کوي. امریکای یو نوې قانون جوړ کو یا یو نوې دغه پاس کو خپل ځان سره چې ویلي چې نیو ورډ آرډر نوې زب بادشاہما او دنیا کې به امن ال راځي چې زم شریم بل څوک به مشرولی نه کوي زب مشر خلاصه دا او دې د پاره کار شروع کو ځکه چې هغه مقابله کې روس شکست وخوړو نو د یوازې پاتې شو نو ټوله دنیا ته ویلي اټم بم جوړې نه جوړاوه اصلاحی جمع کوي مجمع کوا دا بس زب مشریم چې مونږ ورته وایو دا مکوا وایي زه اصلاح کوم. چې په عراق باندې تر څه ویلي و اصلاح کوم نو اصلاح چې په کویت باندې ورتلو څه ویلي چې په شام باندې ورتلو څه ویلي چې په افغانستان باندې راتلو څه ویلي چې اوس پاکستان ته بهانه جوړي څه وایي دا ټول منافقانه رویه ده. او دې سره چې کم خلق ملګرتیا کوي مسلمان اصل ملامت هغه ده. اوس تاسو یو هفته وروسته لاړ شئ تاسو ته ما دا خبره کړې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ خندق په موقع کې او فرمایل چې نن نه بعد په تاسو کافر نه غالبيږي هغه نه بعد کفر غالب شوی نه دی. تعویلات نورم شته د دې حدیث هغه نه بعد الله تعالی کافر غالب کړي نه دی چې چیرې کافر غالب شوی دی کوم دي چې کفر غلبه کړي دا منافق نه لاسه شوی دی. شرین چې کافر غالب شوی دی منافق غلبه مندلې دا کافر ته ور کړی دا کفر غلبه نه مندلې. افغانستان ته چې امریکا راتله نو مخکې چا ورته حالات برابر کړل روس چې راتلو نو چا ورته حالات برابر کړل همدغه رنګ عراق یا بل ځکه هغه نه مخکې انګلند او یا د افغانستان نه مخکې بخارا سمرقند تاجکستان او ازبکستان یا هغه نه مخکې انګلند دا کارونه کول هغه نه مخکې حالات چنګیز خان دا کارونه کول نو چې هغه په هغه علاقو باندې به حمله کولې الته ورته منافق پیدا وکړو هغه منافق به د کفر د پاره کار وکړو کار به څو دا کوم آیتونه چې تا واوریدل دغه
آیتونه اوس په ماحول په دې معاشره باندې راواچو ټول نه غریب سړی ته لاړ شه. دلته الله تعالی فرمایل د شعیب علی السلام قوم د بل قوم خبره وکړه، دا مثال راواخله او رڼې ولته ودرېږه او سیب ته اخلا خسیبان چرته پراته وي بیکاره چرته خای کم ورکای کم منافقت مرچی شي خای څه ورکای څه هم دکرانګي د جیب نه چې کله موږ نوټونه راو بسو خپکیږي منه ما تاسو ته وختي مې جما خبرې لکه سخت دي خو زه اسلام په بنیاد دا کوم، زه بدی تاسو نه بیان د خپل ځان بدی بیانوم او دلته چې تاسو راځي چې اصلاح وکړي چې کله موږ جیب نه یو 300 روپۍ نوټونه راواخلو دکاندار ته ورکو اول کم یو نوټ ورکو اول زور او الله وای مومن هغه چې کم ځان ته خوخی هغه بل ته خوخی چې ګاډي کې وخی جو اول کم دي کې کینو او کینو څنګه چې کس دا بل څه موږ تم نه کې د څه کولاو د څه کله دته اسانه ونه رسی بلته اول مسلمانان تلاوت کو عبادت کو دا د غریب نه څه وځه مخکزا پولیس ولا څه وای امن پولیس وی امن ده پاره کردار یې امن ده خو موږ کوم حد تر رسیدلی چې پولیس ختم نشي امن منه راځي دې حد موږ رسیدلی او دې د امن ده پاره لګ نور خپل شه مولوی صاحب د زمونږ اول زپک خپل ټول اول ز خپل د اصل د فساد جوړ اند غمږي کچنګ خلک جنگولې دي موږ جنگولې دي او کا چا باندې په فضل غولې موږ کړي دا او کا کافر کړي دې موږ د کافر الله په قیامت کې موږ رفاسي او پښتنه وکړي چې څومره خلک دي مسلمانان کړل ما سره کم از کم جواب نشتا خو کدا پښتنه وکیلتا چې کافر دي څومره کړل څه وای دا څه کمه ده مودودی می کافر کړي سلفی می کافر کړي وهابی می کافر کړي دیوبندی می کافر کړي فلانه می کافر کړي ما خو صرف د کفر کار کړي دي ان دا می کافر کړي دا می کافر کړي دغه کار موږ کړي کړم دې کنم دې کړي موږ داسې جماعت نشته چې هغه د مسلمانانو مرکزي یا به د حنفیانو وي یا به د سلفیانو وي یا به د دیوبندیانو وي او یا به د مسلمان په نوم باندې جماعت موږ نشته چلته موږ د الله او د الله د رسول عبادت د الله او د الله د رسول خود لشي طریقې باندې وکړل شي. کچرته د سلفیانو جماعت لاړ شو چې رافضیان نه ګون الوي دا کافر دي دغه مقلد او مقلد مشرک ته او چې بیا چرته له حدیث دغه ته لاړ شو د حنفیانو جماعت ته څوک وای د عام سره وای عام نه وای عام نه وای دا خاص خلک وای دا چې قرآن نه منې کوي ته عام سره منې کوي دا مخصوص خلک ته منې کوي همدارنګه زموږ ډاکټر اره طبقه زموږ ډاکټر څه لپاره دی اصلاح لپاره صحت جوړېدو لپاره یې کنه زموږ ټول نصيحت چې تبا کړي دي میډیسن او ډاکټر څخه خراب کړي ټول نه ډېر چې تبا کړي دي مخکې به تاسو یاد وي کالونو کې به داسې زنانه نوم غنا اوریدو چرته چې خدیم اپریشن وشو دا چې دمغه نه اوریدل و چې خدا پریګننټ شي نه الوی اپریشن خځه ټوله ماته ګوډې کړې څه د پاره صرف د غایڅو ضرورو په د پاره یا د تجربې د پاره سټنټ د ګونجمږه ضرورت لګاو ټول قیمت 15 روپۍ نه د ډاکټر صاحب ناس د نورم کې دی شي نه 15 روپۍ نه د قیمت 15 روپۍ پلاستیک ته او دا یو قسم ګند دی او چې کله مونږ لګاو ډاکټر د سټنټ ته برابر کوم مریض الله زړه ولګاوه نو تقریبا 4-5 लाख روپۍ مونږ ته دوا کړو او صرف 4-5 लाख باندې نقلا چې دا مریض رانه تقریبا دومره پاندې ور سره مخې کې ورکو نو روټي رازا چې دوا نه درکو کار روان دی کپنیانو ولا هر کپنی ولا چې زی ډاکټر ته کوم چې میډیکل ریپی نو هغه ډاکټر ته زمونږه د 100 روپے دوايي چې کموي د باندې 90 روپے دا د دې په ډاکټر او د دې په ایڈورټایزمنٹ باندې لګيږي دا ځان خبره نه کوم دلیل سره خبره کوم 10 روپے دوايي مونږه بازار کې په 100 روپے باندې اخلو دا نوې چرته زی دا مونږه یا په اشتهارونو باندې ختم کو یا ډاکټر ته ورکو او ورته وی زما دوايي لیکا و چې ډاکټر مانه دا دوايي په دې بنیاد باندې اغسته ده یا ما ورته هغه تکالینی مالینی او کارپټ یا پیسې ورکړي یا زما دوايي نه لیکي مریض ته ضرورت شته که نشته دا د مریض مسله ده زما مسله نه ده د مریض مسله ده ټیسټ د دې په خبر چې کوم ماهر دی پیتالوجیست دی نو نه اخلمه
دا د هغه لیکچر دی چې موږ ته راکړی و چې 80% ټیسټونه موږ نه کوو په لیبارټریانو کې، سره کوو نه، سره کېږي نه ټیسټ. اصل لاړ شي وز نه کاغذ وشله یو اندازه و ډاکټر پوهېږي، ډاکټر دی دومره پوهېږي چې دلته زړی دی او که زړی نه دی. بهرحال نو زمونږ مولانا صاحب داسې ده، زمونږ جمعتونه داسې دي، زمونږ مدرسې د بدکاري اډې دي، زمونږ تعلیمي ادارې دا تاسو د قرآن باندې لاس کې دنه چې موږ تعلیمي ادارې نه دي، دا کاروباري ادارې دي، دا کاروبار په بنیاد باندې جوړ شوي دي، مقصد زمونږ کاروبار دی. او وایو چې منافق خو عبدالله ابن ابی دی، نه عبدالله ابن ابی و تیر شو هغه پوه شه، والله پوه شه، دغه دنیا کې ګوره او دغه زمونږ کردار دی. فساد فساد فساد، د اسلام مخالف، اسلام مخالف، یعنی اصلاح عقیدې نه ما تاسو ته شروع کړې وه، ایمان او اسلام د دې معنی مې تاسو ته کړې وه. دا چې کله دلته راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د یسوع حدیث واورئ تاسو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن تاسو کې بهترین مؤمن هغه دی چې هغه د ژبې نه او د غلاس نه بل مؤمن محفوظ وي. دا حدیث تاسو اوریدلی بار بار کنده اوریدلی. او موږ چې نقصان کړی نه مسلمان کړی، کافر بل مسلمان دی، مرتد بل مسلمان دی، ګناهګار بل مسلمان دی. او زموږ سیاسي جماعتونه تربیت باقاعده خپل کارکونانو ته دا ورکو چې دا جماعت زموږ یعنی که یو نیک پارټي کې مثلا جماعت اسلامي جمعیت العلماء یا بلکې نو ماته دا یو خبره خودلې شيږي د عمران خان يهودي جنټ او د دې کسان داسې دي او دا مسلم لیگ داسې دی. ماته دا نه دي خودلې چې يهودي څنګه دی، ماته دا نه دي خودلې چې عیسائی څنګه دی، ماته دا نه دي خودلې چې مشرک څنګه دی. د پاکستان چې د شرک نه ډک ته هر طرف ته قبر پرستی، هر طرف ته شخصیت پرستی، هر طرف ته بالکل د قبرونو پرستی نه موږ داسې ډک چې بالکل زمونږ هر ځای کې بابا صاحب خو خامخا داسې کله تاسو ته معلوم نه چې بابا صاحب نه وي او خامخا د قبر پرستی نور څنګه وي. موږ نه مشرکان خو کم از کم شکل خو جوړ کړو، اون خو شکل هم نه جوړ، قبر د دنه پکې پروت دی او د عبادت کو. که سوشل میډیا وګورئ، که بل میډیا وګورئ، بیا هم دا کرانګي فساد کې تاسو د ټولې واقع واورئ. بدکاری، د بدکاری دعوت څوک ورکوي؟ موږ کې میډیا تاسو وګورئ، داغه فحاشي وګورئ، داغه بدکاریانو دعوت وکړي څنګه ورکوي. سورہ نور کې الله تعالی فرمایي چا چې فحاشي خورول کول شدید ترین عذاب وي دې لپاره. همغه خامخا کو وخته خو زمونږ هیر شي وي چې دا په پرده کې ده د خزي د زنانو هغه هیر شي وي او خزم دومره بربنده کړه چې اوس اخزه نه پويږي چې نور څه وخایم، هغه نه پويږي، پریشان ده چې نور څه وخایم، نور څه وخایم ته مې وخدل دته هغه نه پويږي. هم دا غرانګي ادارې چې کمی دی ټوله، هم دا رنګي زمونږ د بین الاقوامي چې کوم تعلقات دي مونږ خپ مینا وایو چې مونږ امریکای سره ښه تعلق ساتو او مونږ به کوم ښه تعلق نه ساتو. موږ دا سواله به امریکای سره موږ ښه تعلق ساتو، خو په ظاهر موږ خامخ وایو نه داس ایماندار مونږ کې پیدا وشو چې ورته چې نه ولې تاسو ښه تعلق ساتو. فقط دهشتګرد ټول نه لوي خو به ایمان کیږي او دغه منافقت ته نه بزغنه کیږي. لنډه خبره دا چې دا ټول د حالات چې راجمع کی او دا یو صفت ما د منافقین رواغستو دا چې ګوري نو مونږ کې کوټ کې براو ده او نو بني ورته ما تاسو ته د منافقت هغه څلور صفاتونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی دی هغه تفصیل می کړو. یو ور بیا اوري درو همغه وایو، کوم موږ درو نه وایو، ودا خلافی هغه موږ کو، امانت کې خیانت هغه موږ کو، کنزل بدرت هغه موږ کو او بیا الزام په الله باندې لګو او وایو چې موږ مخلصین مسلمانان یو. بالکل نه یو، ظاهر یو شانتی یو، باطن زموږ بل شانتی ده. او دا ټول کردارونه چې راجمه کې دا په دې باندې کېږي. دې سره چې کوم د حالاتو مطابق د څو خبرې ځلګ سخت دي او شاید چې تاسو ور باندې پوي نه شي نو سوالو کې خیر دی او که سوال مزین کې راځي چې پوي شم سوال مزین کې راځي خو سوالو کې خیر دی، پروا نه کوي. مونږ دومره په د ډلبازي کې فرقه پرستی کې نه نوتیو چې مونږ د خپل ځان نه علاوه بل اډو مسلمان نخکاری او بل مسلمان نخکاری دل دار تاډو ګناه نخکاری دته تر ګناه نه وایو سره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لسم ذل حجې باندې حرم کې ناس ته پختنه وکړه صحابه کرامو نه نن د څورزه
ولسم ذل حجہ حرمت ورځ ده، د عزت ورځ ده او ډېره مبارکه ورځ ده. وای دا چې شهري کعبه دا څومره ده عزت او د حرمت او د قابل مقام ده، بالکل ده. واوري رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي چې د مؤمن مینا د دې کعبه نه ډېره زیاته قدرمنه ده او د دې لسمه ورځې نه ډېره قدرمنه ده د الله په نسبت باندې. یعنی کدو ګناونه برابر شي یو سړی کعبه ورنه یو سړی مسلمان مړ کوي، نو د مسلمان مرګ د دې مقابله کې ډېر زیات ګناه ده. او مونږ د حالات چې مونږ باندې تیر شو یا تیریږي یا کوو سر هډوخکاری نه دا به توري ګناه ده. پیسو خیمه چې مونږ څنګه منافقت کې انختی یا مونږ څه کوو دا غسه اومدارنګي حکومت مې دلچسپي نشته حکومت سره. چرته تاسو څنګه کې دا نه چې زموږ حکومت ملګرتیا کوونه دا درس په نواز شریف زمانه کې مم کړی دی او د زرداری په زمانه کې مم کړی دی چې بل ویم کوو چې څومره علامات خدلی دی پوی ګور باندې هغه وکاو. د حکمران باندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من خرج من سلطان شبرا، څوک چې د حکمران نه یو لش بهر اوته او مرشو په دې حالت کې د مرشو د جاهلیت مرګ نه، نو چې مونږ دا وای دا د عمران ملګری یا د نواز شریف ملګری او ولې تمکوا دا د فساد ذرایع دي، دا د فساد ذرایع دي. اوس د دې بنیاد د تخیم چې خپوي شي ته لکه نوجوانان یې تاسو خپوي شي. مونږ دا خبره دي خلکو ته وخدله، مونږ ورته وخدله مونږ چې طاغوت چې کوم دی دا شیطان فلانه 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 دغه خپل حکمران من طاغوت ثابت کو دام طاغوت ته ٹھیک شو. یعنی هغه دین رواخله شیطان دی ابلیس نه رواخله رضا منه غلط نه ده. پر رضا دلته په مسلمان باندې مې چسپان کړل ٹھیک شو. مسلمان دی لا اله الا ویل دی په دې باندې چسپان کړل. حالات برابر شو دلته پاکستان افغانستان دی جنگو دی طالبانو نه ود دی اسامه د کردارو د غرنګي د امریکا بیا راغله. هغه الګ چې دا ذهن جوړ دی چې دا حکمرانم طاغوت ته هغه په ټوپک راخلی کنه راخلی چا جوړ کړه ذهن. ولې دا فساد باندې موږ واوختو، ولې دا چې چلو شو موږ سره او چې الته موږ ته احساس هم نه کیو سم لګیایو نو چې تحریک لبیک ولا یا بل د ناموسي رسالت لپاره وزي نو هر گاډه متای دي کې خو شک نه دا فساد کوي خود دا ذهن چا جوړ کو دې خبره ده. حالانکه ایمان او اسلام خود امن او د محبت خبره ده او د امن او د محبت خبره ده. اوس به توای به د جهاد ولیدې سوال راځي نو جهاد په اصل کې د فساد خلاف د پاره وي. د دې مثال د په جسم کې مثلا الله دې موږ تاسو ټول ستې کینسر ده، دا کینسر چې شو دا د جسم فساد ده، د فساد وکړو نو د لپاره موږ سبق کوو، موږ به د کینسر دا حصہ لري کوو ولې بلې کوو چې دا نور جسم کې دا فساد خور نشي. حتی الامکان څومره چې موږ امکان دی څومره چې موږ پویګو ور باندې هغه خواري وکړو ولی زګه چې دې سره به نور فساد کوي. نو دې مطلب دا نه دی چې دا جهاد منه ده، نه جهاد د فساد په خلاف باندې ده. نو کله چې ایمان د عقیدې نه والا کم آیتونه چې تاسو سر نه واوریدل بیا ورستو د ټول عقیدې نه ورستو اعمال وتا بیا ورستو بدکاریان وتا بیا د پیغمبرانو کې سوته تاسو کم آیتونه چې ما تاسو ورته دا تقریبا کم از کم د یو میاشتې درس ده، دا یو میاشتې تاسو اخلي هغه تاسو وګورئ دا ټول بادیان راجمه کوي او بیا خپل کردار تم وګورو نو بیا په کار چې موږ بل چاته منافق په ځای باندې اول خپل ځان ته وایو نو ویل فائدہ نه کوي. اصلاح کول غواړي چې موږ خپل ځان اصلاح وکړو، اصلاح کول غواړي نو عزتمندو چې دلته کله اصلاح شي دماغو کې دلته اصلاح شي نو په اعمالو کې اصلاح شي. نو چې اعمالو کې اصلاح شي نو هر مؤمن دا د خیر ذریعہ ده، دا د شر ذریعہ نه ده. او چې کله امنی په دنیا کې ته دعوتم کولای شي د دین کارم کولای شي هر یو عبادت چې ته د الله د پاره کوي هغه ته کولای شي. او مرګ چې کم دی دا صرف په فساد باندې الله تعالی جایز کړی دی، بل په صورت کې مرګ الله نه جایز کړی الا دا چې هغه درې یا څلور شرطونه دي. هغه سړی چې هغه شادي شوده وي او بدکاریو کی یا مرتد شي یا قتل وکي
یا جهاد کې کافر مخې ته راشي. دین علاوه د مؤمن قتل په یو صورت کې نه دی جایز الا دا چې د فساد کی او به اجازه ته چاته ده انفرادي تور باندې سړی ته نشته. نو چونکه ذکر د فساد وو نو زمونږ د معاشره د فساد کړي ده او تاسو ته د رړې خرڅون کې نواله تر بره سطح پورې مونږ ټولم د کرنګیو مونږ ټولم دارنګ. الله تعالی دې مونږ تاسو په دې باندې پوي کی الله دې عمل کولو توفیق راکړي. علاج څه ده ټیم کې څو منټه وشته کنه علاج څه ده علاج زده کوي. سوره فصیلت آیت نمبر 33 راوړوي حامیم سجدہ 41 نمبر سورت ده 41 سورت نمبر 41. اسی علاج نورم ډیر دی دا یو آیت به تور مثال دغه چې تقریر وشي خبره سړینا زین نوزي نو دا به تاسو سره لاړ شي نو څنګه به تاسو بیا ان شاء الله پويږي. آیت نمبر 33 آیت نمبر 3 15 سپارہ حامیم جی صفحہ نمبر 433 صفحہ نمبر 433 سلوشتہ میں سپارے کی راضی. ومن احسنو او څوک د ډېر خسته ډېر خوله قولا په وینا کې د چا وینا خسته ده دا اوس تاسو ځان سره سبق ویسئ. دا رسونه کردار خپل ځان اصلاح اوس کول څه دي دا چې ټول قرآن کې درس دی راځي هر ورځ به تاسو ته ان شاء الله احکامات د الله تعالی ملاويږي به تاسو ځان جوړوي په هو د نن درس سره چې یو دوه آیتونه تاسو ځان سره ویسئ. چا دا بهتره وینا ممن د هغه چانا دعا چې خلق را بلی الی الله الله تا وعمل او عمل کوي صالحا نیک صالح صلح معنا می تاسو ته وکړه. د اسلام هر عمل مبني بر اصلاح ده. اسلام د کافر د مړکولو اجازت نه ور کوي چې ور کوي اجازت د فساد په بنیاد ور کوي. هغه فساد کا مسلمان کړي وي هم نو قتل حکم دی چې جای چې کافر شي. ایمان اسلام دا صلح پس صلح ده دا صلح پس صلح ده امن ہی امن دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار رحمت للعالمین ہو کنو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کی یہ سادہ ہونے مثال در تدر کما سمرہ مسلمانان بشہیدان اشتاسو بخیال کے ټول مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول جهاد په دور کې ټول او یو جګړه د مسلمانانو خپلو کې چې شوې ده د معاویه رضی الله تعالی عنہ او د علی رضی الله تعالی عنہ منځ کې هغه څومره شهیدان شوي 70,000 نه زیات تقریبا 1 لک نه هم زیات شهیدان شوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول دور کې دومره صحابه کرام 200 نه زیات نه شهیدان شوي ټول نه زیات پدې هغه کې شهیدان شوي او احد کې او یا کسان دغه کافر سره مقابله و او چې کله د مسلمانانو په خپلو کې جګړې وي به تک کرنګي مړی په مړی نتیجه منفي صفر نه که صفر نه خوا منفي او د اسلام هر عمل مبني بر اصلاح ده هر عمل د لا اله الا الله نو خپل د ایمان او د اسلام معنا جب د کرنګي لا اله الا الله اخلا منذ امن جهاد امن حج امن تبو جهاد څنګه امن دی مثال می تاسو ته درکو جهاد صرف د لکه مثلا دلته عثمان راوځي او ته ما ته وایي چې نه پتک مو وای هغه چې پتک ول حرام دي نو جواب څه دی کله مار و نو هما بدلته نور فساد پیلاوي نو دلته به یو مار خو مرشي خوشل کسان می نور د زهرونه بچ کړل نو جهاد الا فرض کیږي چې کله فساد دومره زیات شي به د خپل آیاتونه هم بیا د جهاد موضوع کې ان شاء الله تخیمه اجاد موضوع کې تخیم هم دي سورته عنکبوت کې ځنه آیتونه دي سورې بنی اسرائیل کې آیتونه دي چې کله قومونه فساد وکي سر تخیجی د فساد نو الله ورته بل قوم پیدا کوي او دا وਹੀ ځکه چې الله تعالی او یو اصولي خبره زده کوي تاسو د بازي الحمدلله او خيار خلک دې دا ډېره اصولي خبره ده دا ماته سر کې پکاروا الله حسین ته واچو دا ډېره زیاته ضروری ده چې زمکه به الله د قیامت نه مخکې نه ورانه زمکه به الله قیامت نه مخکې نه ورانه دا به الله جوړه ساتي
ځکه چې دې کې الله تعالی یو مقصد د امتحان غستل، دا یو مقصد د پاره الله جوړ کړی دا. څوک چې زمکه وراني الله به قوم وراني، دا به قیامت د مخکې نه وراني به الله په خپل د قیامت په صورت کې چې کله به شپلې وایي شي او بیا به ختم شي، هغه نه مخکې به نه ختمي. صحیح ده. کله چې مسلمانان د دې قابل وو چې د زمکه اصلاح کوله نظام د زمکه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم شاغ زمکه چا باندې کړه دا غدا دا ما بادوا روډم جوړاوا کورم جوړاوا دا ټول آبادی اسلام حکم د آبادی دی، اسلام حکم دا جوړم کوا دشمن سره خپل سره ورور سره، او بیا احکامات څومره ډیر دي، فضایل څومره ډیر دي، چا سره جوړاو که څومره ډیر فضایل دي، دوه کسانو جګړه وکړه چا چې اول معافي وغوښته د ټول ګناهونه معاف شول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دنه بعد مسلمانان خلیفګانو نه رسول آزاد څومره پورې چې مسلمانان زمکه د پاره فائدہ من وو، نو الله د زمکه سربراهي ورکړي و. کله چې دای فساد وکړو نو الله تی واغستا، بیا مختلف قومونو ته ګوره، انګريز وو فائدہ منو چې فساد وکړو الله تی واغستا، روسو فائدہ منو چې فساد وکړو الله تی واغستا، امریکا فائدہ منو چې فساد کړی دی و سوسیالاتي اخلي. یو بل کوم ته بلاول کچیر مؤمن د دې د زمکه د جوړېدو قابل شي چې ازمکه موږ د جهاد په کولو د روس کې افغانستان کې نو چې کله چرته غزا به فتح شو نو نور څه بنو نو کړتي مو راو شو کول چې چرته دالرګه پاتې نشي، روغ پاتې نشي شي. او دلته چې موږ کله دعوا وکړه چې دلته اسلامي نظام راولو نو داسې خوف هم پیدا وکړو، دا ملالوا دم د اوغا دا چې خلکو توبیو وسې چې د اسلام نه زموږ زړه چاو دی، دا خو دې رانه شي چرته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کافر د براغلم چې يهودي معامله راغله منافق سره، نو يهودي په دې باعث چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فیصله کوله، دغه جگہ په دې پویدو چې دا به انصاف کوي. نو کچيري مسلمانان تاسو نوجوانان اکثر یې الحمدلله کچيري مسلمانان د دې قابل شول چې هغه د زمکه د پاره فائدہ مند دي، الله به زمکه په لاس کې ورکړي. او چې څومره پوری دا مسلمان د دې قابل نه وي د زمکه به الله دې ته نه ورکړي، اخ کوم ته به ورکړي چې د زمکه د پاره فائدہ مند ازمه کې د پاره فائدہ مند. نو بهر حال وعمل صالحا عمل وکړو نیک، وقال او ویلي انني من المسلمين بشک زه د مسلمانانو نه یم. یعنی تاسو کې بهتر سره هغه ده چې هغه خلق الله طرف ته رابلی، مسلک ته نه رابلی، پرکې ته نه رابلی، بل دعوت نه ورکي، الله تراشه د الله کتاب د الله رسول، ځکه چې الله یوازې کتاب نه نازل کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره را لګلې ده. او بیا د نور تفصیل صحابه کرام وغیرہ انني من المسلمين مسلمانانو نه. بیا څه وایي الله فرمایي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، نیکی او بدی برابر نه دي، خوش اخلاقی او بد اخلاقی برابر نه ده. الله فرمایي تاسو خاص کر تاسو نوجوانانو ته وایم ادفع دفاعك بالتي باغ طریقه هي احسن، چې هغه خسته ده، هغه طریقې باندې دفاع وکړه چې هغه خولي طریقه ده. نو فاذا الذي بينك وبينه عداوه، نو هغه سره چې ستاسو دغه دشمنی ده کانه ولي حمیم، داسې بشي لکه ستا ګرم جوش دوست. طریقه مزده کړل کنځل یو کنځل مکوا، بدی کوي بدی مکوا، جنگ کوي جنگ مکوا، نیکی او بدی برابر نه بلکې نیکی ور سره وکا، جوړ ور سره وکا، بیا ورشه. هغه کنځل کوي ته ورته دعا وکا، هغه ناراضي ته ورشه، هغه بدی کوي ته نیکی وکا، اصلاح وکا، جوړ وکا. الله تعالی څنګه خپل نه ځان ته نه راغواړي، الله ته راغواړي، د الله د پاتې الله د پاره نه الله ولا جوړ شه. نو چې کله ستا اخلاق د دې درجه دي، موږ ته چې کنځلو کې نو دوه ورته مخکې موږ تیاری کړی. او زر مشه درسونه کې یو مثال ورکوم چې د ورور می جګړې نه موږ دا نه پښتنه کوو چې د ورور می جګړه پسې اول گزار کوو، بیا ورسته ورور نه پښتنه کوو چې جګړه دې پسې واه، هغه نه ورسته بیا پښتنه کوو. بس هم دومره ډیره و چې زما ورور دې نور تحقیق نشته. نه، مؤمن به داسې نه وي، مؤمن به الله طرف ته رابل نه، عمل به د اصلاح او صالح عمل. آسان مثال دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال دي.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال دي. بل دا چې کله تا مقابله راغله نو خپل دفاع د په خطر کې باندې کوا، نو چې په خطر کې دفاع وکي نو مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه هغه چتاو په او چتاوې نه شو پړ، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیراغه وای نه شي او چتاوې نه دی ور باندې اوچت کو چې اوچت کو نو ورته چېرته تخپا تر خسړې ښکاری زنه ته یو نصیحت وکما. نصیحت دا چې په دې کلی کې یو سړی راغله د محمد نوم یې ځان ته پیغمبر وای، ګوري چې دوکه دي نه کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مسکین شو کسی دا سنورم دی بارل نو هغه چې وخت چې دغه ده د اخلاق په بنیاد باندې هغه خدا هغه ایمان راوړو. دا ډېر واقع شي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لوی قوت اخلاق دی مسلمان سره. کچېره ته د دعوت کار کوي، کچېره د قرآن ته الله د پاره راغستې وی، نو بهترین اصلحات ورنه ولا اخلاق دي. نو داسې مکوا. بیا الله فرمایي وما يلقاها الا الذين صبروا، دا صبر کول دا بل څوک د تکنزل کوي بد وایي او ته برداشت کول. الله فرمایي دا اچھا اصل شي ور کوله دا ور کوله کیږي هغه چاته چې هغه صبر کوي. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، باندې نشي ور کوله مگر هغه چاته چې هغه د لوی برخي خوندي. اوس یو طریقه خود لري، طریقه دا و اما ينزغنك من الشیطان نزغ، که شیطان به وسوسه دراچوله الله بدی وکړه، الله بدی ویلی، الله وی وها او الته ورشور پسې او ته کمزور خو نه او تی ولی ته پختون نه کا او غیره وغیره. کدا چې خبره شیطان دراچولې نزغ ته وسوسه فاستعذ بالله، نو الله ذری سره پناه وغواړه، وایا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ځکه ته تعلق خو الله سره دی، ته الله طرف ته بلنه کوي، ته خو د الله رابلون کوي، نو به د الله ذری سره پناه وغواړه شیطان نه. انه بشکه الله هو السمیع العلیم، هغه اوریدونکي هم دی هغه پوی هم د ستا باندې ستا په دشمن باندې. الله دې موږ تاسو په دې باندې پوی کې الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سوال خبره وکړئ.